الرحمن الرحیم. دا عنوان چې موږ تاسو څخه لیکلی شوی دا ډېر جوار عنوان دی او دا ډېر قدیمی عنوان دی. یعنې زه انسان شناسی باب کې که تاسو وګرځېږو انسان شناسی څه کله نه انسان کلام ته لاس چولی دی که نه هغه وخت نه انسان شناسی باندې مکاتب و نظریات راوتلي دي. یعنی زه به دا درته وایم چې هسټري عنوان څه که ته وایم مثلا یونانی فلاسفرز دي که نه سقراط ارسطو و افلاطون هغوی نه ونیسه تا جدید فلاسفرز کوم دي ډیکارټ تا هایډیګر دغو پورې دوی بقاعده انسان شناسی باب کې خپله نظریه پیش کړي دی. الګ الګ مکاتب دي او دې کې بیا یو مهمترین مکتب دی چې هغه مشرقي یا مغربي عرفان دی. اخیا انسان شناسی باندې بقاعده تفصیل سره ډسکس شوی دی، مکاتب دي پیش شوي دي. هغه کې یو عنوان دا عنوان څه د کوم تاسو بیک سیټ ته کسو انسان کامل اولین وارې دا عنوان څه استعمال کړی دی محی الدین ابن عربي چې هغه یو عارف و هغه استعمال کړی دی او اولین کتاب چې اسلام کې دی باندې لیکلی شوی دی عز الدین نصفي الانسان الکامل کتاب په لیکلی دی. څه زه اختصار که دوره درته وایم څه ویلي دي څه ابن عربي څه انسان دوه حیثیت لري، ناسوتی حیثیت، لاهوتی حیثیت. ناسوتی یعنې د جسمانی حیثیت، لاهوتی یعنې مغه روحي حیثیت انسان لري او دا څه کله کمال ته ورسیږي انسان به انسان کامل جوړیږي. خاص کر روحي او لاهوتی حیثیت انسان حد کمال ته ورسیږي انسان د انسان کامل جوړیږي. خو هغه چې انسان کامل نمونه څه کومه دی مو دپاره آیډیل هغه انبیا دي، هغه اولیا دي، هغه معصومین دي چې انسان کامل حتی هغه رسیدای شي عرفاني نقطه نظر سره. وګنه یو عام کس انسان کامل ټیک دی لاندې درجو ته رسیدای شي، انسان کامل تام نشي جوړیدای. یو عز الدین نصفي خپله هغه څه جمله ده کوي، هغه بهترین جمله ده کوي، هغه څه انسان کامل ما نگاه کې هغه دی چې هغه شریعت و طریقت و حقیقت بالاترینو مرتبو ته څه کله انسان ورسیږي، هم د شریعت بالاترین مرتبه، هم د طریقه، هم د حقیقت بالاترین مرتبه ته ورسیږي، هغه د انسان کامل جوړیږي. او هغه چې هغه علم په کار د محیط شي چې باندې ملک و ملکوت و جبروت باندې، او بلکې هغه چې انسان کامل د هسته د کائنات و خلاصې ته ویلی شي، د بشر میوې ته د ویلی شي. څنګه انبیا دي، اولیاء دي، معصومین دي. او هغه چې ټول موجودات، ټول ملائکې، ټول مخلوقات عرش نه ونیسه عرض پورې، عرض نه ونیسه عرش پورې، دا ټول انسان کامل خدمتگار دي. دوی خدمت کې دي چې انسان کامل مدار باندې ټول حرکات دی. او عرفان کې انسان کامل چې کوم ډیفینیشن کیږي که نه هغه واسطه فیض دی. یعنی اوره پورې مخلوقاتو ته فیض ملویږي نه څو پر انسان کاملو کې واسطه نه وي شوی. اصل کې مغې واسطې سره هر څه انسان ته ملویږي او علت بقای عالم هم انسان کامل دی. خو زه اختصار سره څو جملې درته نورې دا داسې عرض کړم چې کوم شهید مطهري ویلي دي ټایم نه خلم. څه مکاتب ډېر دي بهرحال انسان کامل په باره کې. یو مکتب د عرفاني مکتب دی چې دې ته مو مکتب عشق نه هم یایو. څه دغه مکتب کې تاسو سترګې وغړوئ دي دا مکتب که وکسوئ که نه مکتب عقل په مقابلې کې دی، نظریه عقل په مقابلې کې دی. عقل مکتب کې چې کوم حرکات دی هغه فکري حرکات دی، ټول فکر و سوچ و دلیل و استدلال و برهان سه کار دی. اما مکتب عشق و مکتب عرفان کې چې کوم حرکات دی که نه هغه حرکت روحي دی، معنوي حرکات دی. ترکه هم ټوله معنوي ترکې دی چې انسان په کار دی سټپ بای سټپ وکی مخ ته لاړ شي. او دې حرکات کې انسان حرکات کوي انسان خدای ته رسیږي، فنا فی الله کېږي انسان. مغه چې کوم مو یاسر سره وله لقاء الله منزل ته انسان ورسیږي. دا به ټول نه بالاترینه مرتبه ده. کسه انسان مکتب عقل کې انسان جوهر چې کوم دی که نه هغه عقل دی. اما مکتب عشق کې مکتب عرفان کې چې انسان جوهر و گوهر عقل نه دی، روح دی د انسان. اصل طاقت سرچشمه روح دی، اصل حیثیت د انسان روح سره تعلق لري. څنګه روح دی څه پروردگار طرف ته حرکات کوي او ورو ورو یو منزل طی کوي. تو دا څه حقیقي انسان کامل بیا څه خدای طرف ته ورسیږي، واصل به حق وګرځيږي که نه نماینده پروردگار جوړ شي. هغه د پروردگار نماینده جوړ شي. او صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې.
محمد و آل محمد. زه یو څو جملې درته عرض کوم انشاءالله ټایم یې تاسو ډېر نه خلم کسه. فلسفیانو نظریه څه ډېره مقبوله وکې نه شوله ویلې څه هغوی لږه خوش کا دی او صرف خپل مکتب فلسفې هات کې استدلال هات کې پاتې شوي دی. دوی والا نظریه عرفان والا نظریه نثر و نظم کې ډېره زیاته رغلی دی او پرشانه ډېره شوي دی او مقبوله هم ډېره واقع شوي دی. ګرچې شهید مطهري څه اعتراضات پکړي دي اخر کې هغوی طرف ته زه څم نه. دی مکتب کې عارف معشوق حقیقی صرف خدای دی، خدای ته رسېدلی دی. څه او دا شهید مطهري و جمله ډېره ښکلې ده کوي دا قرآن و حدیث نه خصې شوی دی. څه عشق نه صرف انسان وجود کې اخی شوی دی بلکې ټول کائنات وجود کې عشق اخی شوی دی. دا ټول کائنات مخلوقات څه کوم دي که آره و حتی جمادات و نباتاتو کې عشق اخی دی. بغیر د عشق نه هیچ زندگی نشي کوی. او یو بابا دی څه کې ملا صدرایی فی سریان العشق فی جمیع الموجودات، یعنی عشق ټولو موجوداتو کې اننه یخی شوی دی. او اصل گوهر و جوهر د موجودو هستی عشق دی. عشق نه بغیر زندگی نکیږي او عشق حقیقت دی بل هیچ هم څوک مده حقیقت نه دی. دا یو شعر بهترین انداز کې حافظ شیرازی والا پیش شوی دی. ما بدین در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهروی منزل عشقیم ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. हम इस दुनिया में दौलत इक़्तिदार हासिल करने के लिए नहीं आए, हम तो एक हादसे के बायस यहाँ पनाह लेने के लिए आए हैं. असल में हम राह इश्क के मुसाफिर हैं और उसी की खातिर अदम से वजूद में आए हैं. बेहतरीन तरीके से हाफिज़ शिराज़ी दी तशरीह करे दे. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. آخری نکته تو خدمت کی عرض کوم چونکه ټایم نه زکات د لزو ما ارڅ خلاصه کړل. شهید مطهری ایت مکتب عشق څ جو عرفان جوهر د گوهر غ روحي مکتب عشق دغه وسیله چې انسان ورسیږي پروردگار طرف ته او انسان کامل ورنه جوړ شي. هغه څه دی وسیله تهذیب النفس ده، اصلاح النفس ده، تزکیه النفس ده. چې دي که تاسو قرآن او حدیث ته سترګې وغړئ قرآن او حدیث یې دي ډېر زیات تایید کوي او تاییدات ډېر دي دپاره چې موږ قرآن ته سترګې وغړئ. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. مغه د کامیاب څه کوم تزکیه یې وکړله. او که تاسو واکسوئ یو علم اوسه اکتسابي علم دی، یو علم اوسه حفاظي علم دی چې ما تاسو علم لدني نه وتی. علم اکتسابی دوره مهم نه دی، علم حفاظی و علم لدنی مهم دی. هغه عطایي ډېرو کسانو ته کیدای شي خو څوک تهذیب النفس تزکیه نفس لري کې قدم کېږدي نو پروردګار اعلی هغه ته پیر کوای شي. لکه څنګه یو حدیث مشهور دی تاسو ډېر ویدلی دی من اخلص لله 40 یوما فجر الله ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. څوک 40 دن خدای دپاره خلوص و اخلاص سره قدم کېږدي ژبه خدای دپاره وخورېږي، سترګې خدای دپاره وغړېږي، سوچ خدای دپاره وي، محور زړه او عقل محور صرف خدای وي. خدای هغه زړه نه ژبې باندې حکمت چینې جرې کوي. او دا ټول شیونه تړلي دي دغه شي پسې چې انسان روح ته، انسان زړه ته، انسان قلب ته توانایي ورکړي هغه اصلاح النفس سره، تهذیب النفس سره. نو دې طریقې سره انسان روح ته بلندی ملویدای شي، انسان روح پرواز کوای شي. او دې ځای کې وا صرف مختصر واقعیت تاسو کوم پیغمبر اکرم ته ورځي اصحابي یا رسول الله څه واجه ده چې کله مو تاسو ناستو کینو نو مو د روح ډیر خوشحال وي، مو د روح ډیر تازه وي، مو د ډیر شوق لرو چې د کومې خبرې ته وکړي عمل وکړو چې کله دوباره خونو ته لوړ شو خانو سکینو بازارو کې وګرځي دوباره د الودا شو دوباره مد زړه بل طرف ته شي. نو آیا مو منافق یو که څنګه سوچ وکړه خبرې باندې آیا مو کې نفاق راکې ده که څنګه سي دال کې یو خلته یو خونی کې بل خلته بازار کې بل خلته یو. پیغمبر ته څه نه د نفاق نه ده د روح پسته او بلنده علامات ده. څه کله تاسو مو سره وای کنه تاسو روح ته د بلنده ملويږي نه تاسو روح د پاکیزګۍ طرف ته لوړ شي، مایل شي، مایلان درکې پیدا شي خپل خپل. او څه کله دوباره بازار او ته ماحول او ته دنیا او طرف ته لوړ شي نو دوباره مو د روح پسته طرف ته لوړ شي. نو انسان په کار د دغه ځکه ډیر زیات کار وکي انسان ځان باندې خپل روح باندې تزکیه نفس باندې. نو دې طریقې سره انسان یو حتی ځان رسوای شي. خو البته لکه څنګه مو د توله اصل
حقیقي انسان کامل عرفان کې هغه یو عام انسان غیر معصوم نشي کېدای، دا یاد وساتئ. انسان کامل عرفان کې که تاسو وکسو محی الدین ابن عربي عرفان کې یا نورو کتابو کې هغه عرفان متدسی څه انسان کامل معصوم دی، انسان کامل نمونه دی، انسان کامل آیډیل دی. البته ما تاسو مغه طرف ته مزال اصلاح النفس سره تهذیب النفس سره کوای شو، خدا مزال بر بنای عقل نه دی، دا مزال بر بنای عشق دی، بر بنای قلب دی، بر بنای تهذیب نفس دی. پروردگار عالم د مټولو ته داسې علمي سیمینار او انعقاد کولی توفیق نصیب وګرځي ان شاء الله. پروردگار عالم د کوم کسان د کې زحمت وکړلو هغوی نه ټول نه زحمت قبول منظور وګرځي ان شاء الله. ذخیرې کې دعا د پاره مو ډېر قدرمان اقبال غوته